خصوصا دا نن شپه خلکو چې کم دی په دې سوشل میډیا باندې لوی غوبل اغوستی دی هیپي نیو ایئر او هیپي نیو ایئر هیپي نیو ایئر او هیپي نیو ایئر حالانکې دا خو د یو انسان دپاره ډېر د افسوس خبره ده د ژوند نه یو قیمتي کال کم شو دا پته نه لګي چې آینده کال کې به بیا دې ورځې ته راورسي که به راونه رسي کتابونه لیکي وایي ابتدا کې د دې په دې یو کال په کمېدو باندې چې نوی کال به رالی نو فرعون به خوشحالي کوله ابتدا د دقې سړي کړې وه نن زمونږ دا نوجوانان ټول پکې چې کم دنه اموخته دي هیپي نیو ایئر او هیپي نیو ایئر هلکه څه چل دی د الله تعالی نه خیر غواړئ رسول الله مبارک نه چې کوم هغه مسنون دعاګانې منقول هغه مسنون دعاګانې غوښتل پکار دي اللهم اهله علینا بالامن والسلامت اوس دغه قسم دعاګانې پکار دي دا څه چې څوک پکې چې کم دی هغه ګډېدل کوي څوک پکې چې کم دی ناشنا قسم نخرې کوي زنانه هم پکې د بې حیایي او طریقې اپناو کړي دي دا ګورې پام کوئ د دې خپلو نوجوانانو لا د دغې څیزونو نه د روکتام لږ آواز ورکوي د دغې څیز نه یې منع کوي دغه شی یو ډېر خرافاتي او ډېر ناکاره شی دی لکه زمونږ د نوجوانانو ګورې نن یو ټرینډ دغه جوړ کړی دی پوهېږئ نو کوشش دا وکئ چې کم از کم د الله تعالی ته یو 2 رکعته نفل ادا کوي بیا هغه چې کوم مسنون دعا ده هغه دعا ووایئ د هغې نه بعد پکار دا ده چې د الله تعالی په در کې سر به سجود شئ چې الله تعالی د آینده کال را باندې په سلامتۍ سره تیر کړي الله د مرضونو د آفتونو اوس دغسې چې وشي که نه نو بیا دا پکار ده ټیک شوه خو دا ګډېدل او دا یو څه دا بل څه اسلام کې دا هر څه منع دي د اسلام حکم دا خلق ماتئ نو پکار ده چې مونږ تاسو رضان د دغې څیزونو نه وساتو خپل دا نوجوانان دې وساتو ښه جي